د دریو کسانو عزت دا د الله تعالی عزت دی. مطلب دا دی که چا د دریو کسانو عزت وکړو نو گویا چې دو د الله تعالی عزت وکړو، او که چا د دریو کسانو بې عزتي وکړله او دې ته سپک وکتل نو گویا چې دو الله تعالی ته سپک وکتل. په دې کې یو بوډا مسلمان دی چې کم یو کس بوډا شو مسلمان دی، نو د بوډا مسلمان عزت کول دا داسې دي چې تا د الله تعالی عزت وکړو. او که چېرې تا د بوډا مسلمان بې حرمتي وکړله او د هغې بې عزتي دې وکړه، دا داسې شوه چې تا د الله تعالی بې حرمتي او د الله تعالی بې عزتي وکړله. په دې وجه باندې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کم یو انسان دا په اسلام کې بوډا شو، د ده دپاره دا بوډاتوب دا بهتر دی او ښه خبره ده. بوډاتوب دا یو داسې څیز دی چې الله رب العزت نه چې کم انسان بوډا شي نو د هغې د هغه سپینې ډکو او د سپینو ویښتو نه الله رب العزت له هم حیا ورځي. په دې وجه باندې نبي علیه صلات وسلام وفرمایل چې کم یو انسان په اسلام کې بوډا شو نو په اسلام کې دا بوډا کېدل دا به انسان دپاره بهتر دي. او په کائنات کې د ټول نه لومبنی د حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام ویښتو دا سپین شوي وو. د ابراهیم علیه صلات وسلام نه مخکې چې څونه انبیای کرام تیر شوي وو نو د هغوی ویښته نه سپین شوي. د ټولو نه مخکې د ابراهیم علیه صلات وسلام ویښته سپین شو نو ابراهیم علیه صلات وسلام الله تعالی ته فریاد وکړو چې یا الله پاکه زما ویښته سپین شو دا ولې؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې ای زما محبوبه د سپین ویښتو دا ستا دپاره یو وقار دی، یو عزت دی. په دې وجه باندې بوډا مسلمان چې دی د دې عزت کول داسې دي لکه چې د الله تعالی عزت تا وکړو. نو موږ او تاسو له پکار دي چې د بوډاګانو د مشرانو عزت کوو، او چې کم یو کس د بوډا عزت وکړو د مشرانو عزت یې وکړو چې کله الله رب العزت دا انسان بیا دغه عمر ته ورسوي الله رب العزت پر دې انسان دپاره غلامان مقرر کړي او داسې خلک به مقرر کړي چې بیا به د عزت کوي چې کم یو انسان د مشرانو عزت وکړو او د بوډاګانو عزت یې وکړو. په دې وجه باندې د بوډا سړي عزت کول دا د الله رب العزت عزت دی. او دویم نمبر هغه کس چې هغه د قرآن کریم حافظ وي، عالم وي، قاري وي. د قرآن کریم حافظ، عالم، قاري د دې عزت داسې دی لکه چې تا د الله تعالی عزت وکړو. او که چېرې چا تا دې ته سپک وکتل نو داسې شوه چې تا الله رب العزتو بې حرمتي دې وکړه او د الله رب العزتو عزت دې ونه کړو. په دې وجه باندې د عالم او د حافظ او د قاري د دې عزت دا د الله تعالی عزت دی. یو روایت کې دا دی چې من اهان العالم فقد اهان العلم. چا چې د یو عالم اهانت وکړو، عالم ته سپک وکتل نو دو داسې شو چې د علم ته سپک وکتلو، او چې چا علم ته سپک وکتلو نو داسې شو چې د جبرائیل علیه صلات وسلام ته سپک وکتل، داسې شو چې د نبي علیه صلات وسلام ته سپک وکتل، او چې چا نبي علیه صلات وسلام ته سپک وکتل د جبرائیل علیه صلات وسلام ته سپک وکتل، ځکه چې دا علم دا د جبرائیل علیه صلات وسلام په ذریعې سره راغلی دی. او چې چا جبرائیل علیه صلات وسلام ته سپک وکتل نو دو الله تعالی ته سپک وکتل. نو د عالم عزت او قدر دا په ټولو مسلمانانو باندې واجب دی. او چې چا د دې بې عزتي وکړله دغه انسان دا به الله رب العزت ذلیله کوي. په دې وجه باندې دا دوه کسان بوډا مسلمان، عالم، حافظ او قاري د دوی عزت دا د الله تعالی عزت دی. که چېرې چا د دوی عزت وکړو نو داسې شوه چې دی د الله تعالی عزت وکړو، او که چا د دې بې حرمتي وکړله نو داسې شوه چې دی د الله تعالی بې حرمتي وکړله. او دریم نمبر باندې انصاف کوونکی حاکم، هغه حاکم چې دی انصاف کوونکی وي، په مظلوم باندې رحم کوي او د ظالم ملګرتیا نه کوي. چې کوم یو انصاف کوونکی حاکم وي او چا د دې عزت وکړو نو دی داسې شو چې دو د الله تعالی عزت وکړو. نو درې کسان داسې دي، عالم، حافظ، قاري او دغه شان بوډا مسلمان او انصاف کوونکی حاکم. د دې درې ونو عزت دا د الله رب العزت عزت دی، او د دې درې ونو بې حرمتي دا د الله رب العزت بې حرمتي ده. په دې وجه باندې درې ونو عزت چې دا لازم دی او موږ تاسو له پکار دي چې دی عزت وکړو. او یو روایت کې دا دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې درې کسان داسې دي چې د هغوی
سپک ګڼلو والا صرف منافق کیدی شي. یعنی 3 کسان داسې دي چې که چا دې ته سپک وکتلو نو دغه انسان صرف منافق کیدی شي. مطلب دا ده چې دې 3 کسانو ته به سپک هغه انسان ګوري چې څوک منافق وي، د هغې نفاق دا واضح او ظاهر وي. یو بوډا مسلمان، چا چې بوډا مسلمان ته سپک وکتل دا انسان دا منافق دی. او دویم عالم ته، او دریم انصاف کوونکي حاکم ته. مطلب دا ده چې درې وړو ته به هغه انسان سپک ګوري چې څوک منافق دی. چې کوم یو انسان منافق نه وي هغه به 3 وړو انسانانو قدر کوي او د هغې به عزت کوي. الله رب العزت دې موږ له د دې 3 وړو کسانو عزت کول او د دوی قدر کولو توفیق راکړي.